اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں انتہائی قابل قدر پیش امام شیخ پیدا حسین مظاہری ڈیرو قدرمن و مشران قوم جوانان کشران السلام علیکم وعلیکم السلام ټولو نوال زه شکریا د کوم د پیش امام او د ډیرو قدرمنو مشرانو د ځوانانو د مذهبي تنظیمونو سوشل او نور سیاسي تنظیمو زړه ګهرایونه شکریا د کوم چې هغوی دغه سیټ پاره زه قابل و لایق وګڼلم یقین وکړه زه امیده هغو خلکو نه لرم چې چا ما ته دغه سکرټریشپ رضا کولو کې کردار ادا کړی دی ما سره یې وعدې کړي دي هغوی کې مشرانو ځوانانو خاص کار تنظیمو والاو انشاءالله هغوی نه زه دا امید لرم چې کومې وعدې ما سره کړي دي هغه به ما سره شانه به شانه ولاړ وي انشاءالله دین علاوه نن کوم پروګرام شوی دی مشرانو مو هغه صاحب څه زه دغه قابل وګڼلم یقین وکړه چې زه خو خپل ځان یې دې اهل نه ګڼم او نه مې ګڼلی دی بار بار مو دغه سیټ نه انکار یې همدې وجې نه کړی و بل هېڅ وجه نشته همدا یوه وجه وه چې ما د دغه سیټ خپل ځان قابل نه ګڼلو خو بیا هم یې هغه صاحب په حکم مشرانو کشرانو ځوانانو ډېر اصرار نه بعد ما دغه شي ته عملیه وتړله انشاءالله دا خبرې به مخکې وړو خو چې دا قوم پیش امام هغه دا قوم چې زه دوره قدرمن وګڼلم دا یوه خبره به زړه ګهرایي ونه وکړم چې دا زه قدرمن نه یم بلکې دا نوس کوم خلک دي دا قدرمن دي زه دوره عزتمن نه یم چې دا نوس کوم خلک دي دا عزتمن دي دنیا کې یو قانون اصول شته چې جوړېدونې نه یې جوړولې والا غوټ وي څوک چې جوړول کوي هغه غوټ وي جوړېدونی غوټ نه وي نن زه به حیثیت سیکرټري دغه سټیج ته ولاړ یم دا زه نه یم غوټ چې دا چا جوړ کړی یم هغه غوټ دي خو بدقسمتي ده چې موږ څوک عهده ورته میلاو شي یا سیټ ورسره میلاو شي هغه به ویر کړی دغه عوام وي خو بیا هغه عوام قدر نشته انشاءالله زه به شپه ورځې دغه عوام کې انشاءالله دوی منځ کې به ولاړ یم هر یوې مسلې کې به ورسره شریک وم انشاءالله دویمه خبرې ډېرې نه کوم انشاءالله خبرې به بیا بلې جمعې کې کوو خو مختصر دویمه خبره ده چې اکثر زه ورم که هغه مشران دي که هغه تعلیم یافته خلک دي هر سړي نه زه دا ورم چې یو مضبوط مرکز ضرورت دی هر سړي په خولې دا خبره ده انشاءالله ټولو نه اول پریورټي به مو همدا وي چې موږ به مضبوط مرکز جوړولې کوشش کوو انشاءالله وغه مضبوط مرکز جوړولې کې زه د ټولو مشرانو ته ځوانانو ته تنظیمو والاو ته سیاسي پلټیو ته سماجي تنظیمو ته زه دا ریکویسټ کوم چې څوک هغه غواړي چې دغه قوم کې خدمت وکړي هغه راشوی مرکز پلیټفارم ناموسه شانه به شانه ودرېږو وایي ما دست بازو جوړ شوی که چیرې مرکز مضبوط وي مضبوط مرکز د هر چا مفادو کې دی هغه د شیعه مفادو کې دی مضبوط مرکز هغه د سنی مفادو کې دی مضبوط مرکز هغه د حکومت مفادو کې دی مضبوط مرکز که چیرې مضبوط وي مرکز ایمو به د کورمه خوشحالي به وي ترقي به وي امن به وي که مرکز مضبوط نه وي بیا د یوه خبره سر ته نه رسېږي انشاءالله مو ټولو نه اول به مو مرکز مثبتوو هغه نه بعد به بیا مخکې قدم کېږدو دویمه خبره انشاءالله مو به دا کوشش وي چې مو یو مهذب یو منظم قوم جوړ کړو که چیرې مو ته ټول مرګلي شو یو مهذب یو منظم قوم جوړولې کوشش وکړو انشاءالله وریا نه دی چې مو به یو منظم یو مضبوط قوم جوړېږو خو که زه وایم چې دا مرکز دا قوم به زه مضبوطوم دا به زه جوړوم دا بېله ما واس خبرې نه دي دا ټول قوم څه مرګلی شي مشر کشر ټول کورمیوال چې هغه څه پرې ونه وخه ترې منګاله پورې لیزای ونه وخه پیوړه پورې چې موږ دا ټول مرګلي شو انشاءالله یو مضبوط قوم به جوړېږي یو مخلص قوم به جوړېږي او دغه قوم کې په کور دی مو ته هرې طبقې والا خلک برابره حصه واچو هغه نه بعد به یو مخلص یو مهذب قوم جوړېږي که ډاکټر دی که استاذ دی که مشر دی که ځوان دی که کشر دی
په کور دی ټول مو د خپله حصه وچو بیا به مو مخلص قوم جوړېږو مو به یو مهذب یو منظم قوم جوړېږو یو مثال به زه ویر کوم چې یوې زمانې کې یوې رسالې کې مو پړاو کړي وو چې یهودو نه قحط راغلو ډېر مجبور شو دیوالیا شو ملک نو بیا انګلینډ کې هغوی وه حسینه وه یخ قوم والا چې هغه به ډېر ډالر به خسته بیا به خلکو ته خپل مخ خیالو نو چې کله ملک نه طوفان راغلو دیوالیا شو هغې اعلان وکړو چې زه پلنکي چاو کې ولاړی یم که چوک یهودو بینک کې پیسې جمع کوي هغه څه به زه 2 منټه میلاویږم هغه ته به زه خپل ځان ښیم خو که ما کوم بینک کې پیسې جمع کوي مقصد مو د خبرې نه دا و چې یوه قوم پوره یوه حسینه هغه چوک ته روځي خپل ذات خرڅوي کور یې قوم پوره کوي په کور دی چې یمو مشر یمو کشر یمو عالم یمو ځوان په کور دی چې ټول قوم پوره کور وکړو هغه خپل ذات خرڅ کو قوم ته کور کوي بدقسمتۍ سه مو قوم ته چې کور نه کوو هر سړی خپلو مفادو ته لګیا وي دریمه خبره امن حوالې سه شارټ کټ خبرې کوم انشاءالله امن یار چا ضرورت دی چوک چانه دا احسان مړوي چې زه د امن غواړم امن د سنی مفادو کیا دی امن د شیعه مفادو کیا دی امن د حکومت مفاد کیا دی یار چا مفادو کې دا امن دی خدا امن به څنګه ارځي په خولې خو مو ډېر تقریرونه اورو شیعهو مشرانو تقریرونه اورو سنیانو مشرانو تقریرونه اورو حکومت تقریرونه اورو چې امن به راولو امن به راولو خو ما خپل څه زړه څه دی چوکانه یایي که زړه څه وایي منافقت نه کوي امن دوره غوټه خبره نه ده چې امن به نه ارځي که سني وغواړي چې کور مې کې امن راولو که شیعه وغواړي چې کور مې کې امن راولو وایي مو حکمران که عادلان جوړ شي یقین وکړه بیا امن وریا خبره نه ده که صرف شیعه وغواړي چې امن به راولو امن نشي ارتلی که صرف سني وغواړي چې امن به راولو امن نشي ارتلی که صرف حکومت وغواړي چې امن به راولو امن نشي ارتلی دا درې پریکه چې میلاو شي انشاءالله امن به ارځي او امام علی علیه السلام کول دی چې کومې علاقې کې کوم ملک حکمران عادلان نه وي هلې ته امن نشي ارتلی مو حکومت نه دا امید لرو افسرانو نه دا امید لرو چې تاسو یا عادلان جوړ شوئ مو ته په عدل فیصلې وکړئ مو ته په انصاف فیصلې وکړئ انشاءالله کور مې کې د همیشه دپاره امن وي اخیری خبره انشاءالله زه وایي ما کوم قدرمن ما نه ډېر مشران دي هغه اراکین مو به انشاءالله کور مې کې د هر مظلوم ملګرتیا کوو هغه مظلوم که یهود ویلی نه وي مو انشاءالله یهود سه ولاړ یو مظلوم و دې نه سوا که چا یو مظلوم دی هغه شیعه دی مو به انشاءالله شیعه سه ولاړو که هغه مظلوم یهود دی مو به یهود سه ولاړو انشاءالله مو به همیشه دپاره قوم پوره کار کوو زندگی بس قوم پوره تیروو انشاءالله مرګای قوم پوره خدای نه غواړو چې خدای مو ته مرګای قوم لیاره کې نصیب کې و اخر کې زه تاسو ټولو بیا شکریا ادا کوم ډیره مهرباني ډیره شکریا والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته